هلته به څه کار روزګار کوي؟ حالات خو ډېر خراب دي، خلک خو مزدورۍ له دلته راغلي، اوس به څه کوئ؟ بس الله شته، ولې چې الله وعده کړې ده چې والله خیر الرازقین. خو موږ یوه ګیله لرو چې هغه د دې ګورنمنټ نه لرو چې موږ ته وایي چې تاسو وځئ لاړ شئ خپل وطن ته لاړ شئ. نو تاسو مخکې یوه خبره وکړه چې دهشتګردي ده، نو که چېرته دا نظام یا دا ګورنمنټ په ما باندې دهشتګردۍ ټاپه لګوي، آیا نو زه چې دهشتګرد شم زه به دې علاقې ته زه خپل بچیان نه راولم؟ حکومت وایي په وچو کې لامده سوځي. لامده سوځي، خو موږ دغه ویو چې کم یو وچ دي هغه تا ته بیله معلومیږي. دومره اجازه ورته ورکړه چې دغه خپل دغه سامان په ګاډي کې بار کړي. زما ریړۍ د سړک په سر باندې پاتې شوې، تقریبا 10-12 ریړۍ په دې چې ما ته 3 پولیس هم ولاړو. ما په 40,000 روپۍ باندې پولیس راغوښتي او 40,000 روپۍ مې ورکړي. بعد د هغې نه ما خپل سامان ګاډي ته خېجولی. خبره خو داسې ده وروره چې هر سړی په یو اندازه باندې دردېدلی دی او هر سړی ډېر کړېدلی دی دلته. شته موږ دلته د پاکستان د عوامو نه ښې خاطرې هم لرو او ښه دوستان هم پکې لرو، حتی چې خپلولیان هم پکې لرو. د چا ناموس موږ ته ناست دی، زموږ ناموس هغې خلکو ته ناست دی. خو موږ یوه ګیله لرو چې هغه د دې ګورنمنټ نه لرو چې موږ ته وایي چې تاسو وځئ لاړ شئ خپل وطن ته لاړ شئ. نو تاسو مخکې یوه خبره وکړه چې دهشتګردي ده، نو که چېرته دا نظام یا دا ګورنمنټ په ما باندې دهشتګردۍ ټاپه لګوي، آیا نو زه چې دهشتګرد شم زه به دې علاقې ته زه خپل بچیان نه راولم، زه خپل فامیل نه راولم، زه خپل دوستان تقریبا په دغه یو ځای په دغه لاور کې په مناوې تاڼې سره د باغ والا پولي په ساحه کې داسې تقریبا موږ 15 شکور خپل او ټول دغه د ریړیو کار کوي. څوک د ګولې په ټیم کې ګوله لګوي، څوک چڼې. حکومت وایي په وچو کې لامده سوځي. لامده سوځي، خو موږ دغه ویو چې کم یو وچ دي هغه تا ته بیله معلومیږي. نو دغه وچو کې برای مهرباني تاسو د لامده مه سېځئ چې وم سېځل بیا چې کومه شتمني ورسره ده، هغه ریړۍ ورسره ده، موټرسایکل ورسره ده، دومره اجازه ورته ورکړه چې هغه خرڅ کړي، دومره اجازه ورته ورکړه چې دغه خپل دغه سامان په ګاډي کې بار کړي. زما ریړۍ د سړک په سر باندې پاتې شوې، تقریبا 10-12 ریړۍ په دې چې ما ته 3 پولیس هم ولاړو. ما په 40,000 روپۍ باندې پولیس راغوښتي او 40,000 روپۍ مې ورکړي. بعد د هغې نه ما خپل سامان ګاډي ته خېجولی. په 9 د اپریل باندې ما ته اجازه نه راکوله که سامان خېجې ګاډي. په پنجاب کې وایي په پنجاب کې په لاهور کې مناوې تاڼې سره انډیا باندې جلو موړ سره تقریبا 15 یا 6 کیلومتره زموږ د انډیا بارډر سره دغه څه کار روزګار به کوي پاکستان؟ موږ دغلته ټول ریړۍ لګولې وروره. او څومره ټیم پاکستان کې وشو؟ نو پاکستان کې خو داسې ویو چې تقریبا د 2001 نه را په دې خواته مطلب تقریبا 22 کاله دي دغه شانتې زموږ دلته وشولو. نو هلته کې څه ټکانه څه کور محله دې شته اوس افغانستان کې که نه؟ یاره ټکانه شته دی، خو هغه چې د دې ځای نه لاړ شو نو هغه ټکانه هم زموږ داسې دغه ده چې په هغې باندې بېرته زموږ هغه د جوړولو وس هم نه کېږي. هلته به څه کار روزګار کوي؟ حالات خو ډېر خراب دي، خلک خو مزدورۍ له دلته راغلي، اوس به څه کوئ؟ بس الله شته، ولې چې الله وعده کړې ده چې والله خیر الرازقین. د هر څه نه زه ښه رزق رسونکی یم، زه ښه رزق ورکوونکی یم. په دې خبره چې د یقین نو بیا مخکې ولې نه پاتې کېږي؟ جنګونه موږ د رزق د کموالي نه نه راغلي، موږ د جنګونو نه راغلي. دغه 40-45 کاله په دې افغانستان کې لا زیات د دې به زه وایم چې دغه اوسنی نسل چې کم یو دی که نه دغه دا به هم شاهداني. شاید ته زما نه عمر کې کم یې، ته به هم د دې ثانیې شاهدې لیدلې به دي چې دغه ټول ټال دغه 3 کاله کېږي چې زموږ په ملک کې لږ زره صلح راغلی ده، ډز نشته، بل څه نشته. موږ چې راغلي موږ صرف د جنګونو نه راغلي او موږ د خپل بچي د جنګونو نه را ایستلي دي.